ډیرو محترم مسلمانانو یو چیلنجي وظیفه دله در کوم ان شاء الله چې بس هیڅ خبرې پکې نشته دی ها. دا وظیفه داسې بهترین او داسې مجرب او پاورفول وظیفه ده چې ان شاء الله ضرور او فو چیلنج سره الله جل شانه هغه رب چې هغه به ستاسو خامخا حاجت پوره کوي، ستاسو مشکل به ان شاء الله جل شانه اسانوي. کو دا مشکل غټ دی او کو وړوکی دی، کو دا پټ دی او کو دا ښکاره دی، کو دا د محبت دی او کو دا د عشق دی، کو دا د قرض دی او کو دا د قرضونو دی او کو دا د غرونو دی او کو دا د اسمانونو عمره حاجتونو دی، هغه به الله جل شانه ان شاء الله په زبردست او بهترینه طریقې سره الله جل شانه دا ستاسو د حاجت ان شاء الله پوره کوي. لہذا دا وظیفه تاسو خامخا وکئ او دا وظیفه ان شاء الله فریق نه ږدوئ. کو چا هم فریق ښودله هغه به خپل تاوان کوي، نو پوره یې واورئ او د زړه په غوږونو باندې واوړئ او زړه او دماغو ته کوله وکئ. ان شاء الله چې ستاسو به ډیره زیاته فایده وشي او ډیره زیاته به تاسو خوشحاله یې. داسې بهترینه وظیفه ده او د هر رنګ مشکل لپاره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترم او قابل قدر مسلمانانو رونو خویندو، هغه مسافرو کم چې بهر وطنونو کې، امریکا کې، سعودي کې، دوبۍ کې، فرانس کې، قطر کې او دغه رنګې زمونږ د خوږ هیواد افغانستان کې ژوند کوي، الله جل شانه دغه مسافرو ته او دغه نارینه او زنانو ته د دنیا او د آخرت ټول خوشحالي ورکي. د دنیا او د آخرت ټول غمونه تکلیفونه دی الله جل شانه زما مینوالو زما کتونکو اوریدونکو ته الله تعالی امن ورکي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ چې کومه وظیفه ده هغه یو چیلنجي وظیفه ده، مطلب دا چې بهترینه وظیفه ده، شک پکې نشته دی او الله جل شانه ته خوښه وظیفه ده او د الله جل شانه د هغې کې د الله تعالی صفت هم بیان شوی. صرف 4 ټکي دي. دا انسان چې دا وظیفه شروع کړي او 100 پیرې به وي، صرف 0 پیرې ووایه او 0 پیرې په څونه وخت کې ویلی کېږي. محترم مسلمانانو، د ګنټې په حساب او د منټونو په حساب سره ان شاء الله چې 40 منټ 30 منټ نیمه ګنټه 40 منټه کې به ان شاء الله دا وظیفه سر ته رسي او دا سر ته رسېدل او ان شاء الله ستاسو حاجت پوره کېدل. حاجتونه څوک پوره کوي؟ الله. مشکل کشا څوک دی؟ الله. حاجت روا څوک دی؟ الله. هغه رب چې ما او ته پیدا کړي، هغه رب چې ما او تاله ساګانې را کړي، هغه رب چې ما او تاله صحت را کړي، هغه رب چې ما او تاله هر څه را کړي، دغه رب به زما او ستا حاجت نه پوره کوي. ولې به یې نه پوره کوي؟ د دنیا بادشاه ته چې انسان ورشي او هغه ته په سجده باندې شي مثال په طور، نو بادشاه به څومره د خوشحالیږي چې یاره د ماته یعنی غیر مسلمه بادشاه چې وي هغه به څومره خوشحالیږي د ماته سجده وکړله. او کوم چې زمونږ حقیقي رب دی، حقیقي مالک دی، هغه مالک ته ما تاسو سجده وکړو، هغه به څومره خوشحالیږي. یقینا چې هغه به ډیر زیات خوشحالیږي او په خپلو فرښتو باندې فخر کوي، زما دا بندوي نه تاسو خو وی چې دا به دا چل کوي په دنیا کې، دا ماته تندې او ماته پوزه په ځمکه باندې مږي، زمانه غواړي زه وله ورکوم، په ما باندې یقین دی، په ما باندې بروسه ده، لهاره زما د در نه بل در ته دا نځي دا انسان، نو راشه زه به وله انشاءالله دا حاجت پوره کوم. نو انشاءالله دا وظیفه 0 پیرې تاسو وکئ. ها، تاسو ته به انشاءالله دا وظیفه په سکرین باندې هم ښکاریږي. دا د قرآن آیات هم دی او وظیفه هم ده. ها، واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. واستغفر الله، دا را لاندې زیر دی. ها، واستغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. قسم په الله چې دا د وظیفه څوک کوي زړه ته تسکین میلاویږي، زړه ته خوشحالي میلاویږي، زړه ته اطمینان میلاویږي. دا وظیفه به تاسو څه ټایم کې کوئ محترم مسلمانانو؟ دا وظیفه بهترینه او مجرب وخت چې کم دی هغه د تهجد دی. چې انسان تهجد ته راپاسي دا وظیفه وکي، ان شاء الله چې سحر راپاسي د ته به الله تعالی خوشخبری ورکړي. کو څوک تهجد ټایم کې نشي کولی، نو د ماسخوتن مونځ نه پس چې کله مونځونه وشي، صحیح شوه، یا په ورځ کې هر ټایم کې کولی شئ، خو دا 2 وختونه ورته زه ښیم، باقي چې تاسو هر وخت یې کولی شئ. ها، یاره تهجد ټایم کې، کو تهجد ټایم کې نه، د ماسخوتن د مونځ نه پس باقي هر ټایم کې کولی شئ. کو ماسخوتن مونځ نه پس هم کولی، نو څه طریقې سره به یې کوئ؟ محترم مسلمانانو، 2 رکعته به ورسره صلات حاجت مونځ وکئ. صحیح شوه، صلات حاجت مونځ دې وکړو، د هغې نه پس به تاسو یا 11 پیرې یا 21 پیرې درود شریف وایي. ها، کو درود ابراهیمي وي
درود ابراهیمی کم چې مونږ ولا درود شریف نو ډیر زیات بهتره وي. کو هغه نشي ویلې وخت پکې ډیر لګي خیر دی بل آسان درود شریف وایي. به چې دې مونږ مو کو 2 رکعاته بیا یو لسپری درود شریف بیا دا وظیفه وکي. واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم. ها واستغفر الله ان الله كان غفور رحيم زر پیری وای بیا یو لسپری یو شپری درود شریف وای. د هغه نه پس په سجده باندې سر او لګوي په سجده و پرې وځي. خو شرط بدای چې جاړای وخه جاړای به جړاړای به او سم به جاړای چې د اوخ کې ور موږ د محبت د فار سمره سختي برداشت کو صحیح شو کنه. د قرضونو د فار د مسافرو د فار خپل خاون رانه جوړي خپل اهل او عیال رانه جوړي. نو محترم مسلمانانو د هغه د فار موږ سمره او چې مړې وشي د چاکر سمره په چغو چغو جاړي. نو لهدا زه د خپل حاجت د فار الله تعالی ته 15 منټ د سجده نشم لګولې. یو 15 منټ د په چغو چغو الله تعالی نشم لګولې چې الله نصر نه چوتو الله زما حاجت پوره ک. الله ز تا پیدا کړم ستا بندایم الله ته زما خالق الله دا زما حاجت هم ته پوره ک. الله سره در نه زما بل در نشته الله ساده ذات نه اله بل ذات نشته الله نه کوم خو لاړ شم الله ز وظیفو باندې ستړ شم الله ګر که ګناګارم الله ستا بندایم ګناهونه هم را معاف کی الله انده به دا ګناهونه نکوم الله تقوا بزان کې راولم خو الله زما دا حاجت پوره کی. الله ز تقوا را ولم وعده سره کوم خو زما حاجت پوره کی. ګور الله تعالی د انسان حاجتونه پوره کوي. د هر انسان خو چې انسان هم انسان وي انسان هم د الله تعالی سره محبت کوونکی وي. انسان هم په خپل نفس او په خپل خواهشاتو باندې خپګ دلی او د رب حکم مني د رب خبره مني. د انسان حاجت الله تعالی ضرور پوره کوي. ها ګور د انسانانو حاجتونه کو نه پوره کیږي د ګناهونو د وجه نه پوره کیږي. د انسانانو حاجتونه پوره کیږي خو لږ وخت پکې لي. د انسانانو حاجتونه پوره کیږي لیکن د هغه په بدل کې او بل نعم البدل الله تعالی ورکی. د انسان حاجت پوره کیږي لیکن د دې حاجت په بدله کې الله تعالی بل مصیبت لري کې مونږ ولې نه پویږو. مونږ وایو چې بس دا دقه ملاویږي راته بل نه غواړم. الله به هغه هم درکې خو هغه ته سجده ولا وګوه سجده ولګوه سو سجده ولګوه په چغو چغو وجاړه بل چا نه مه غواړه صرف د الله تعالی نه. الله تعالی دې مو تاسو حاجتونه پوره کړي. الله جل شانه د ټول مسلمانانو تمام په تمام حاجتونه پوره کړي. ما عاجز فقیر ته هم دعاګانې کوي.